الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن سلمة بن الأقوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جامعۃ الزیتون طرفنا مسائل رمضان کورس پیغام ورځ کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید. نن موږ د رمضان روزه قضا اور د فدیه حواله سره ان شاء الله مسائل عرض کوو. که یو کس مسافر وي یا بیمار وي، هغه روزه ونه نیسله، همدارنګې عذر نه و، عذر نه بغیر روزه ونه نیسله، نو هغه باندې دغه روزې حکم دا قضایي ضروري ده، هغه به قضایي کوي. که چېرې بغیر عذر روزه نه ده نیسلي، نو هغه توبه استغفار هم وکړي اور ورسره د دې روزې قضایي به هم کوي. اوس کله چا نه روزه قضا شي، نو هغه دپاره بهتر دا ده چې رمضان نه پس جلد از جلد حکم ده دغې روزې وله قضایي وکړي. او که لږ لیټ کې لیټ کولی هم شي، خو مرګ څه پته نه لګي زر وکړي. او که چېرې یو کس داسې قضایي ونه کړه او همدارنګې څه آخري عمر راغلو، موت وخت راغلو، نو داسې صورت کې به دې باندې د دې وله فدیه حکم د وصیت کول دا ضروري دي چې کله زه مړ شو نو ما وله د روزو فدیه ورکړي. نو دا به دغه میراث نه 1/3 یعنې 1/3 نه به دا فدیه حکم دا ادا کولی شي. یو سړي باندې څو روزې پاتې شوې، روزې ونه نیولې، نو هغه نه پس حکم د کار رمضان تیر شو، څونه روزې پرېږدولې وي هغه نه ورځې هغه باندې تېرې شولې، مثلا 5 دن روزې نه ونیولې، 5 دن تېرې شولې، نو اوس په دې وله روزو وله قضایي حکم د دې باندې ضروري وه. که چېرې د دې وله انتقال وشو، نو دا به الله تعالی په حکم دا ګنهګار وي. او روزو وله قضایي مطلب ده تاسو لکه څنګه ارزو کو زر کول پکار دي، لیکن کوشش دا وکړي سړی چې بل رمضان حکم راشي هغه نه مخکې سړی د دې وله روزې قضایي وکړي. حضرت عایشه رضی الله عنها په باره کې راځي چې هغه کوم خپل ضروري قضایي وي هغه شعبان کې کوله. نو همدارنګې ښځو ته هم پکار دي چې کوم هغه نه روزې پاتې شي، نو هغه وله قضایي زر نظر وکړي، او خاص کر بل رمضان حکم او بل رمضان وي هغه نه مخکې دې وله قضایي حکم دا هغه وشي. او بله مسله دا ده که چېرې چا باندې قضایي روژې پاتې وي، نو هغه نفل روژه نیولی شي. ضروري نه ده نفل روژې دپاره چې اول به قضایي روژې ونیسي بیا به نفل روژې، نه، نفل روژه نیستن حکم نه ده جایز دی، لیکن قضایي روژې نیول دا زیات بهتر دی. همدارنګې چې چا باندې عذر په وجې باندې روژې پاتې شوې، نو څنګه عذر زایل شي که نه، نو هغه به مطلب ده هغه کوي دا هغه وله قضایي به کوي. او قضا روزه مسلسل نیول هم ضروری دي اور وقفه سره نیول هم ضروری دي. همدارنګه قضا روزه د لپاره مطلب د تعیین کول ضروری نه دي. صدا ز پرانکی روزه ما ولا قضا شوی و ز غروزه مطلب د سنسر بغیر تعیین نه هم تاسو مطلب ده رمضان روزه دا نیول شي. البته که شانه د 2 رمضان روزه پاتې شي قضا شي، نیغه په باره کې به علما اختلاف دي. بعض علما دایلی چې به د دې تعیین ضروری دي چې دا د فلانکی رمضان روزه نسم، لیکن نور علما وایي چې دې تعیین هم ضروري نه دی، بس صرف دا نیت وکړي چې زه ما باندې کوم قضا روژې دی هغه کې زه یو روژې نیت کوم، بس دا نسم، نو دا مطلب دی نستلی شي. او که چا نه مطلب 13 روژې پاتې شي 13، نو هغه به 13 روژې نسي. داسې نشي کولی چې هغه یوه میاشت نه 13 روژې پاتې شوه، اوس د اسلامي تاریخ اول تاریخ باندې روژې شروع کړي او دا اسلامي تاریخ 29 وله شوه، بس 29 روژې پوره شوې، نو دوی چې ما خو یوه میاشت مانه پاتې وه، یوه میاشت مې ونیوله، نه دا به اوس مطلب دی کومه یوه روژه ته نه پاتې شوه، 13مه روژه هغه به هم نیسي، هغه نستن دې باندې ضروري دي. دا خو څه مسایل د قضا. اوس مونږ مطلب د فدیه ولا مسایل ذکر کوو. که یو کس داسې ده
څنګه ډیر زیات بوډا ده او هغه اوس هم روژې نشي نیستلی او مستقبل کې دغه دپاره روژې نیستلو طاقت هغه کې نشته. یا همدارنګه یو کس بیمار ده ډېر زیات او اوس هم روژې نشي نیستلی او مستقبل کې هم د روژو نیولو امید نشته، نو داسې کس باندې بیا ضروري دي چې هغه به د دې وله فدیه ورکوي. فدیه لیکن کچېرې مطلب ده آینده دپاره کوم بوډا سړی یا همدارنګې مریض و هغه صحیح سلامت شو تندرست شو نو بیا چې کوم دا فدیه ورکړې ده د دې به اعتبار نه وي، دا غیر معتبر ده، دا صدقه شوه او اوس په هغه چې کوم دا روژې نیسي. نو فدیه به هغه کس ورکولی شي چې کوم کس کې واقعي د روژو نیولو طاقت نه وي، روژو نیسلو طاقت نه وي. که یو کس خاص کر امیر کس ته مالدار کس ته هغه وایي چې زه خو روژه نشم نیسلی تکلیف کېږي، نو داسې عذر نه ده، تکلیف خو ظاهره خبره د روژې کې کېږي، نو داسې کس کوم دا فدیه نشي ورکولی. البته که چېرې یو کس کوم دا ډېر زیات چاته علما لیکلي دي چې ګرمي موسم و اور هغه روژې نشي نیولی نو دا هم قسم فدیه نشي ورکولی. دې لپاره علما لیکلي دي چې دا به سردي کې مطلب ده نشي فدیه صرف هغه کس ورکولی چې هغه ته اوس هم طاقت نه وي او مستقبل کې هم د طاقت امید نه وي. او د روژې چې کوم فدیه ده دا صدقه فطر چې کوم مقدار ده مغوره مقدار به د فدیه ده. او صدقه فطر کې څلور شیان یو کس ورکولی شي 3.5 کیلو 3.5 سره کشمش مویج یا همدارنګه 3.5 سره کجوري یا چوارې یا 3.5 سره جو یا پاوکم 2 سره کوم نه ده غنم دا ورکولی شي. نو که څوک دا شیان ورکوي نو دا شیان هم ورکولی شي. همدارنګه که یو کس کوم نه د دې شیانو له قیمت ورکول غواړي نو د دې شیانو قیمت هم ورکولی شي. دا شیان ورکوي نو بیا خو د دې ولا مطلب کوم مقدار دغه ضروري ده. مثلا څوک مویز ورکوي نو مویز به 3.5 ورکوي غنه کم نشي ورکولی. همدارنګه مطلب د کجوري شو همدارنګه غنم شو. لیکن که څوک قیمت ورکوي نو به د څلورو شیانو کې یو شی ولا قیمت کوم دغه ورکولی شي او قیمت ورکون دا هم جایز دی. همدارنګه کچېرې مطلب د پیسو په بځای باندې څوک یو بل جنس ورکوي، مثلا یو کس کوم دغه غواړي چې زه چاته فدیه کې یا همدارنګه صدقه فطر کې هم زه چولې ورکم، زه چاته دال ورکم، زه چاته کرخې ورکم، زه چاته مطلب د کپړې ورکم، زه چاته ټوپیانې ورکم، نو دا هم ورکولی شي، دا هم جایز دی. لیکن د دې لپاره شرط دا ده چې باید څلورو شیانو کوم څلور شیان دي کې د یو شي ولا قیمت په مطابق څه کوم دغه ورکون ضروري دی، یو شی ولا قیمت په کوم دغه متعین کوي. او روژه ولا فدیه څه کومه ده دا صرف غریبانو ته ورکولی شي، امیران ته د دې ولا فدیه نشي ورکولی. یعنې کوم کس باندې څه کوم ده چاته زکات ورکولی شي، صدقه فطر ورکولی شي، هغه ته روژه ولا فدیه ورکولی شي. لہذا کوم کس مالدار وي هغه ته نشي ورکولی. همدارنګه سیدانو ته او بنو هاشم وغیره ته هم دا فدیه نشي ورکولی. همدارنګه فقها لیکلي دي چې د یوه روژې ولا فدیه یو نه زیات غریبانو ته هم ورکولی شي. البته د یو فقیر ته یوې روژې نه زیاتې فدیه ورکون دا جایز دی که نه؟ نو دې کې کوم د فقها اختلاف ده چې یو فقیر ته د یک مشت یوې نه زیات روژو ولا فدیه ورکولی شي که نه؟ نو دې کې اختلاف ده. احتیاط خو همدغه ده چې یو فقیر ته د یوې روژې ولا فدیه ورکولی شي. که چېرې چا ورکه ورته زیاته نو فقها لیکلي دي چې بعض فقها دا هم رایې ده، لہذا دا هم جایز ده. اور همدارنګې دا هم تاسو ذهن کې وساتئ چې روژو له کوم فدیه ده که نه، نو دا راجع قول مطابق کوم دا سکه رمضان نوی شروع شوی د نشي ورکولی. رمضان شروع شي غنه پس کوم نه دا تاسو ورکولی شي. اور هر ورځ له بیل بیل ورکولی شي. همدارنګه که رمضان شروع شي نو دا ټول میاشتې له کوم دی دا یک مشت هم ورکولی شي، د کې څه حرج نشته اور دام جایز ده. او که یو کس کوم دا د سیدا څنګه اوس هم روژه نشي نیولی اور مستقبل کې هم د روژې نیولو طاقت نشته، نو دا خو لکه تاسو ته ما عرض وکړو چې دا خو بیا فدیه ورکوي. لیکن که یو کس داسې وي چې هغه فدیه نشي ورکولی، هغه مالي حالت دونه خراب دي، هغه دونه غریب ده چې هغه ته فدیه طاقت نشته، فدیه هم نشي ورکولی، نو دا به بیا اوس څه کوي؟ نو دې په باره کې فقها لیکلي دي
صدا کس په اوس توبه استغفار کې مسلسل دا کوم فدیه نشي ورکول دی باندې استغفار کوي او کچره مستقبل کې دیتا چلتن مال راغلو او دی حالات ټیک شو نه خو دا فدیه ورکي او کچره دا ټول زندگی مطلب دا همداسې حالات وو انتقال وشو مسلسل توبه استغفار وکي او ان شاء الله الله تعالی په نسبت دا ګناهګار نوي دا الله تعالی حکم ده دی ګنانا ان شاء الله محفوظ ساتي عذاب ورته نه ملويږي او د رجوع فدیه حکم ده خپل اصول ته نشور کوي یعنی خپل پلار ته مور ته نکته نیاته وغیرہ ته نشور کوي همدارنګه خپل فروع ته یعنی خپل اولاد ته بچي شو نوسه شو وغیرہ ذالک دوته هم نشور کوي همدارنګه رجوع فدیه حکم ده خزه او خوند یو بلته نشور کوي او دین علاوه کوم دا خپل رشتہدارانو ته ورکول شي مثلا ورور شو خور شو خور مړ شولو تر شولو تر خزه شولا ماما شولو ماما خزه شولا ترور شولا پلار طرفنا مور طرفنا اندو ته ورکون کوم دا جایز دي همدارنګه کوم دا کوم حقيقي پلار نه وي بنزایا پلار وي سوتیلا والدین کوم دا یا سوتیلا اولاد کوم دا دوته ورکول شي همدارنګه خپل خواخي ته ورکول شي همدارنګه خپل کوم دا غته ورکول شي دا اسخر ته زوم ته دوړو ته کوم دا ورکون جایز دي بشرطه چې دا کوم دا مستحق وي که مستحق وي که مستحق نه وي نو بیا ورته نشي ورکولای نو دا مطلب دا تاسو سره کوم دا او که شابه مطلب دا 100 کالو فدیه پاتې وي نو غاب کوم دا و سور کولای شي 100 کالو فدیه ورستم ور کولای شي لیکن د دې خبره مطلب ده تاسو ځین کې اوسته سکله قیمت اخم سکله الکای کې اختم کې کوم قیمت وي د صدقه فطر کوم مقدار وي هغه به ور کولای شي کوم تم دا ورکی غټم کوم دا کوم مقدار او قیمت وي غول اعتبار وکيږي ښه نو دا مختصرا تاسو سره ما د قضا او د فدیه ولا مسائل کوم دا ارز کو الله تعالی د ما تاسو ته د دین فهم او سمجھ نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم